زما پیغمبر خو هغه هستی وا کور ته راغی و اوبه راکه بیبي ورته وی ما خو اوبه وڅښلې دا زما جوټه اوبه دي تاسو له زه نورې اوبه راوړم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما او ستا د تعلیم دپاره چې په ما او پتا کې دا جهالت دننه را نشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې نه همدغه اوبه څکم چې دا کمې تا جوټه کړي څکلي دي بلکې هغه ځای راته وښایه چې په کوم ځای باندې تا خوله ایښې ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې خوله کېږدي اوبه وڅښي عزیزان محترم د دې نه لوی مثال شته حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې د کټ نه راکوزېدو وایي دومره به په دمه راکوزېدو د کټ نه چې چېرته د عایشې رضی الله تعالی عنها په آرام کې خلل را نشي او دلته چې زمونږ رور راشي د غصې د دروازو له لتې ورکي د زنانو د آرام تصور بالکل ختم دی لکه چې داړو انسانان نه دي عزیزان محترم د دې ټولو رویو رد پکار دی هر سړی چې د خپل کور او د خاندان مشر دی په هغه دا لازم دي چې دا تعلیمات په خلکو کې عام کی او دا په خلکو کې خواره کی چې خلک دا خپل مایند سیټ دا ذهن د زنانو متعلق دا منفي رویه دا زمون په معاشره کې ختم شي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما استاد تعلیم د پاره دا کړی تاسو اندازو کوي دا وکم منظرو زار شم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتنا زمونږه میندې دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی په سفر دی صحابو ته مخکې تیر شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي سره ریس ولګو ریس تاسو دا منی څوک بداو کې د پښتنو په معاشره کې ریس لګي منډه وي راځي چې دواړه منډه او تاسو ګورئ چې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم منډه وي او عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه منډه وګټله هغه ته مخکې لاړه عائشہ رضی الله تعالی عنها وی دا خو مې د ابتدا وخت او بدن مې کمزور او جینې و نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منډه وګټله بیا زمانو پس یو وخت راغی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوباره د منډه معامله رااله دواړو بیا ریس ولګو او په هغه ریس کې وګورئ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبینا په هغه ریس کې وګټله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا د هغه ریس بدل وخا اما نه چې د کم ګټلو ما د هغه بدل پوره کو ریس متا نه وګټو عزیزان محترم مطلب او غرض پر ریسونو کې نه بلکې امت په تربیت او په تعلیم کې چې تفپل بیبي ته او خپل کور والا ته سپک مګوره او دا دومره لوی اهمیت چې صحابه مخکې تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو ایثار شو دغه بې تکلفانه مزاج او دا بې تکلفي د خپلو بیبیانو سره دا د امت د تعلیم د پاره چې امت چرته سبا د قریشو په دې لار باندې لاړ نشي دوی چرته دغه جهل او جهالت اختیار نکي چې کوم با په زړو معاشرو کې د زنانو سره کېدو ځکه د نکاح اهمیت پیدا شو دا مہر ولی مقرر شو په وراثت کې حصہ ولی وشوه چې دا خبر احساس خلقو ته چې دا تاسو سره برابر حقوق والا دي ټیک د چې حق به لږ کمی لیکن دام ستا غونته انسانان دي څنګه چې ته انساني